بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو په ارکانو د اسلام کې پنځم نمبر رکن هغه حج دی. حج حج په لغت کې به معنا د قصد او ارادې سره راځي او په اصطلاح کې د بیت الله شریف ته تللو قصد کول د پاره د عبادت مخصوصو په شرایط مخصوصو سره په اوقات مخصوصو کې اوقات مخصوصه یعنی په شوال په ذی قعده او په ذی الحجه الاولې ولسوځي په دې کې به تر حج لپاره نیت کړي او عبادت مخصوص یندغه مخصوص عبادت بګي په خاص شرایطو سره شرایط باندې خپل لغدي چې لګا دی به صحیح به وي مسلمان به وي عاقل به وي بالغ به وي صاحب استطاعت به وي او مخصوص یې د بځې مدینه منوره ته بځې منینه د مکه مکرمه ته مینا ته او عرفه ته مزدلفه ته دې جګون ته چیندا بځې پوه شو به باندې نو حج په لغت کې به معنا د قصد او اراده سره راځي په اصطلاح کې د اوقات مخصوصو کې په شرایط مخصوصو سره د مخصوص عبادت او قصد کول مخصوص عبادت قصد کول. کتاب الحج تعریفه تعریف الحج لغتا حج بلغت کې القصد الى معظم یو معظم سیز اراده کول معظم لوی سیز ويلفظ بفتح الحاء او كسرها الحج واذا بفتح د حاصر هم لګي حج هم لګي او حج هم لګي لکه قران مجید کې ولله على الناس حج البيت من استطاع او شرعا انا حج شریعت په اعتبار سره القصد الى بيت الله الحرام بیت الله شریف ته تللو قصد کول اداء عبادت مخصوصه د پاره د مخصوص عبادت ادا کولو بشروط مخصوصه په خاص شرایط سره په وخت مخصوص په مخصوص اوقاتو کې لکه پوه شو باندې حکم الحج ودلیله دا حج حکم چې حج فرض دی که نفل دی که واجب دی کسره او دلیل سره الحج فرض باتفاق المسلمين د مسلمانانو په اتفاق باندې حج سره فرض دی او رکن من ارکان الاسلام او د اسلام په ارکانو کې څه شری رکن دی ولم يختلف في فرضيته احد من المسلمين او د حج په فرض کېدو کې هیڅ یو مسلمان اختلاف نه کړي یعنی د ټولو مسلمانانو په نسبت باندې د حج فرض دی ودلیله دلیل د حج الكتاب والسنه والاجماع یعنی کتاب الله سره هم دا حج ثابت دی او سنت رسول صلی الله علیه وسلم سره ثابت دی او په اجماع سره ثابت دی. اما الكتاب فقوله تعالى وكتاب کې لکه الله تعالی دا قول له ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا او دا الله پاک د پاره لازم دی په خلکو باندې زیارت د بیت الله شریف من د هغه چا لپاره استطاع الیه سبیلا چې طاقت لري هغه ته دلاره ومن کفر او چا چې کفر وکړي فان الله غنی عن العالمین نو بشک الله تعالی بے پروا دی د مخلوقاتونه نو ګوره دا په قران مجید سره د فرض ثابت شول د زکات حج ثابت شو والسنه او دا حج ثابت په سنت سره هم فقوله عليه الصلاه والسلام لکه پیغمبر اسلام فرمای من حج لله چا چې حج وکړو د الله تعالی لپاره فلم يرفث او د پکې د جما خبري ونه کړلې فزول خبري ونه کړلې ولم يفسق او نه پکې کنزل وکړل نو رجع د به واپس کیږي کيوم ولدته امه پشان د هغه ورځ چې لکه د خپل مور پیدا کړل مطلب دا څنګه چې خپل مور پیدا کړل او د ګناه نه پاک ساکو نو دې چې د حج نه واپس کیږي نو د قصبه د ګناهونو نه پاک ساکوي. واما الاجماع هرج اجماع فقد اتفقت كلمه علماء المسلمين على فرضيته واتفاق کړل ټول مسلمانانو علماء کرامو په ذکر د حج په فرضیت باندې من غیر ان يشذ منهم احد بغیر د نه چې هیڅ څوک د دې جدا شوی نه دي ولذلك حكموا بكفر منكره د دې وجنا د حج په انکار کوکو باندې د کفر حکم لګولېږي یعنی کم کس د حج انکار کوي د سره کافر دی ولی لانه انکار لما ثبت بالقران زګه چې دا انکار د هغه څه چې ثابت شوی په قران سره او سنت په سنت سره او اجماع په سره شروط فرضیه الحج د حج د فرض کېدو لپاره شرایط یعنی حج په چا باندې فرض کیږي حج فرض عین مره واحده حج فرض عین په زندگی کې څو به لازم دی فی العمر په عمر کې پچا چا باندې علی کل فرد په هر یو انسان باندې من ذکر او انثى
کناری نوی او کسوی اذا توفرت فيه شروط الاتيه کله چې بریګه د راتلونکو شرایط ومندل شي. نمبر 1 ان يكون مسلما چې دی بسوي فلا يجب على الكافر لا لازم دا حج بچا باندې. نمبر 2 ان يكون بالغا دی بالغ وي فلا يجب على الصبي زکات لازم نه بچا باندې حج لازم نه بچا باندې معصوم باندې. ان يكون عاقلا دی بسوي عاقل بوي فلا يجب على المجنون لا لازم بچا باندې ولي ونی باندې. ان يكون حرا دی بسوي آزاد بوي فلا يجب على الرقيق لا لازم بس باندې غلام باندې. ان يكون مستطيعا دی بسوي طاقت بلري فلا يجب على الذي لا يستطيع واجب نه ده حد باغ چا باندې چې د طاقت ومان الاستطاعت معنی سره ان يملك الزاد والراحله چې د مالک وي د توخه او راحله او د سورلې زائدین چې د باندې زائد وي عن نفقه عياله نه دا خاندان د خرچینه لمدت غیابه دنه د غیب کېدو په موده باندې. مطلب دا کنه چې څو پورې د کوړ ته راغله نه نه د سره پیسې موجود دي او چا چې په دمانه خرچه لازم ده دا و د کوړ ته خرچه هم د پاتې کړی ده نو په دې باندې لازم ده. شروط وجوب الاداء چې د حج خو لازم خو په دې کسانو باندې چې مسلمان به عاقل به بالغ به او آزاد به او صاحب استطاعت به. وز دا ادایګي د وجوب د لپاره شرایط سری نو لا يجب اداء الحج نو واجب کیږي ادا د حج الا اذا وجدت الشروط الاتيه کله چې په دې کې سم موجود وي. راتلونکي شرایط نمبر 1 سلامت بدن سوي روغ وي روغ فلا يجب اداء الحج نه لازمي اداء حج على مقعد پای کس باندې چې خپې کار نه کوي یعنی ابتداء د خپې دا کار نه کوي یعنی شل ومفلوج او فالج وهلوي. مفلوج سمانه ده فالج وهلوي وشيخ فانين او شيخ فاني یعنی داسې بوډا چې داغه د روغېدو بیا ستما نه لا يقدر على السفر چې دا بوډا په سفر باندې قدرت نه لري. نمبر 2 زوال ما يمنع الذهاب وای زایل کېدل د هغه څه کم چې تلل منع کوي زایل کېدل هغه څه کم چې تلل منع کوي. فلا يجب اداؤه على المحبوس نو حج لازم نه په قیدی باندې دغه قیدی په قید کې دی نو بده باندې زکات حج لازم نه لري. والخائف من السلطان او هغه چې یریدونکي د بادشاہ نه الذي يمنع عن الحج چې دې منع کړی د سنه د حج نه نو دغه شیز به هم نه یعنی مطلب دا چې د تلل نه معنی پکې نه موجود. نمبر 3 امن الطريق لا رسوي امن والی فلا يجد اداؤه پس لازم لري ادا کول لري حج اذا لم يكن الطريق مامونا کله چې لا رسوي په امن باندې نه کله چې لاره مطلب دا یو انسان ته خطر ده که بهر دغه کوه ته منو راغله می پټي یا ډاکیرا باندې لګي یا نه مال اخلي می وجني نه بوزي. وجود زوجين او محرم في حق المرأة كخذوا ناغي سره بخاون یا محرم به سره موجود وي یا به سره خاون یا د سي رشتہ دار به سره چې د سره نکاح نه کیږي لکه پلار به سره رور به سره راره به سره دسي سواء كانت المرأة شابة او عجوزا برابر خبره ده کدا خزه جننه دا بوډي او کسوي زوانه شابه معنا زوانه او عجوزا بوډي. فلا يجب اداء الحج لازم لري ادايګي د حج اذا لم يكن معها زوج کله چې د خزه سره سنوي خاوند نوي او محرم یا سره محرم نوي. پنځم نمبر عدم قيام العده في حق المرأة خزه به کنانو د دې عدت زمانه نوي یعنی مطلب خاوند نه مرشه. فلا يجب اداؤه على المرأة نواجب لري ادا کول لري په خدمانه اذا كان معتدلا من طلاق او موت کله چې دې د عدت کې د طلاق او د مرګ یعنی مطلب یو خدای رسیدا د دې خاوند مړ شوی یا د طلاق کړی دا او په دغه وخت د حج په دې باندې فرض شو نو دا به حج نه کوي سوبر جدي سره څوک سره نه. شروط صحه الاداء د حج د صحیح کېدو لپاره شرایط لا يصح اداء الحج نسيكي ادائیگی د حج الا اذا توفرت الشروط الاتيه کله چې بری کې د سلور شرط نه الاحرام احرام څه ته ویل کېږي ورستوي فلا يصح اداء الحج بدون الاحرام صحیح نه ادائیگی د حج بغیر د احرام نه. احرام څه ته وایي هو نیه الحج مع التلبيه من الميقات احرام دې ته وایي چې د میقات نه د نیت حد حج وکي سره تلبیه نه مطلب دا چې کله د میقات نه اوړي ورسره روان دي چې میقاتونه کم دي
نو دې چې اوړي نو په نیت باندې به اوړي پوه شوئ لکه بنګه بعضې کسان هغه د سپینو کپړو ته احرام وایي سپینو کپړو ته احرام نه وایي احرام د حج نیت او ارادې ته ویل کېږي د سپینې جامې د هغې نښه ده سپینې جامې د هغې سره الإحرام هو نية الحج نية الحج مع التلبية سرة تلبية من الميقات لميقاتنا ونزع الثياب المخيطة أو أغسل لغندل شو كبرو وارتداء الثياب غير مخيطة للرجل أو أرول فسرول دي صادر ني غندل شي د سړي لپاره ويستحب ومستحب ان يكون ازارا ورداء چې د ازار موجود وي او رداء موجود وي ازار یعنی کوم چې دا نامن لاندې به کم د پټیږي او رداء چې صادري والتلبيه تلبيه سره هي ان يقول چې دی وي لبيك اللهم لبيك يا الله ذا حاضر ما اي الله ذا حاضر ما لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا حاضر ما اي الله لا شريك لك نشتره هیڅ شریک ستاره پاره لبيك يا الله ذا حاضر يما ان الحمد بشكا تعرفنا والنعمه او نعمتنا لك استار پاردي والملك او بادشاہي استار پاردا لا شريك لك هیڅ استار پار شریک نشته الګه پوه شوي صدریم شرط الوقت المخصوص يعني د حج د پاره چې مخصوص وخت ته هغه موجود وي فلا يصح اداء الحج نسيكي ادائیږي د حج قبل اشهر الحج دا حج د میاشتې راتلونه مخکې یا وروسته او اشهر الحج سره ان حج میاشتې کمی دي یا شوال و ذو القعده و عشر ذي الحجه شهر شوال ذي قعده او لسور ذي الحجه فمن طاف چا توافقو او سعى یا سعي وکړه قبل ذلك درې دغه مخکې درې حج د ورځو دراتلونه مخکې لم يسيح نو دا صحیح ندي ويسيح الاحرام مع الكراهه قبل اشهر الحج او صحیح احرام سره د کراهتنا د میاشتو د حج دراتلونه مخکې مطلب د حج د میاشتې لراغل نه دی دا مخکې تر حج وکړو نو دا مکروه دی نمبر 4 البقاع المخصوصه چې خاص زيونه وي بقاع زيونه دوي زيونه خاص زيونه وهي ارض عرفات للوقوف چاغه د وقوف لپاره د عرفات څخه ده والمسجد الحرام لطواف زیارته او مسجد حرام د سره لپاره د طواف زیارت لپاره فلا يصح اداء الحج ونسيك ادائیږي د حج اذا فات الوقوف بعرفه في وقت الوقوف کله چې په وخت د وقوف کې په عرفه کې د دنا د عرفي وقوف پاتې شو لا مطلب پنو ذل حج باندې بده عرفي دي نو کدا عرفه ونه کړل نه سوج نه د عرفات لا نړو نو دا حج نه شوی وغدا لا يصح اداء دارنګ سیدنا ادا لري اذا فات طواف الزياره کله چې فوت شو در طواف زیارت بعد الوقوف بعرفه د وقوف بالعرفين او يعني د وقوف بالعرفين او رسو بدل طواف زیارت لازم دی کله طواف زیارت نه کو نو دا بدل حج نه شوی ميقات الاحرام دا احرام ميقات دا ویلګي ستا والمكان الذي لا يجوز للافاقيه هغه ځای دی چې جایز دی د افاقي لپاره افاقي هغه سوی چې دا د مکې مکرمه نه بهر د حج ناراضي د مکې مکرمه نه بهر د رسول الله راضي د حج لپاره دی اذا قصد الحج کله چې د حج قصد وکي ان يجاوزه بدون احرام چې د دین وړي بغیر د احرام نه لکه پوه شوي میقات هغه ځای ته ویلېږي چې د افاقي لپاره بغیر د احرام نه دا غیر اوریدل چې دا صحیح دي مواقيت الاحرام تختلف باختلاف الجهات ميقات د احرام دا مختلف کی په اختلاف د جهات سره مطلب د مکه مکرمه نه څلورونه طرفونه چې کم ځایونه دي نه هر خلکو لپاره جدا جدا میقات ده فميقات اهل اليمن والهند يلملم د یمن او د هندستان ول لپاره یلملم ده زموږ لپاره هم دغه یلملم ده چې د مکه مکرمه نه 92 کیلومتر یا 120 کیلومتر دا دی وميقات اهل مصر والشام والمغرب الجحفه او د اهل مصر ول لپاره او د شام ول لپاره د مغرب نه ول طرفنا دا جحفه ده جحفه د مدینه منوره نه دا 82 کیلومتر ده 81 کیلومتر وميقات اهل العراق او د عراق ول لپاره دغه شان کوم چې مشرقي طرفونه راځي ناغو ټول لپاره د عراق ده چې د مکه مکرمه 90 کیلومتر لري وميقات اهل المدينه او د مدینه والا ميقات د مدینه منوره والا ميقات هغه ذو الحلیفه چې مدینه منوره نه 8 کیلومتر لري وميقات اهل نجد قرن او د اهل نجد ول لپاره قرن منازل ده چې 80 کیلومتر ده
او مکی مکرمه د نږدې چې کوم حرمونه دي میقات دي یو تنعیم دی مسجد تنعیم مسجد عائشه ورته ویل کیږي او 1.5 کیلومتر لري دی او دا شان یو نخله ده 13 کیلومتر 13 کیلومتر دا جعرانه غټه عمره چې خلکو ما وکړه دا غټه عمره جعرانه دا 22 کیلومتر ده فكل من مر بميقات من هذه المواقيت پس هر هغه کس چې واوړي د دې مواقیتونو بغیر د احرام نه یعنی د دې مواقیت څومره چې ذکر شول احرام اعلان تړل او د هغه نه واوړي او حاذاه یا برابر شو د هغه سره دی قاصدا الحج چې دې قصد کوونکی د حج نو وجب علی الاحرام ودبن احرام سره لازم دی ولا يجوز له او جائز دی دا لپاره ان يجاوزه بدون احرام چې دی بغیر احرام دا غینه ووري مطلب دا چې دی دا اوړي دغه دینا نو دی با نیت پر عمره نیت پر حج نه بګه اس بناوړي احرام چول او احرام چول پکار دي چوانه ته دم د باندې لازمي کو کوي سړي د مقابله شو نو دی بدا نیت وکي کني تی کړه به جایز دي سره وميقات اهل مکه اذ مکی ولا د پاره میقات نفس مکه ده نفس مکه سواء كانوا من اهلها برابر خبره کړي اهل لغي یا د په مقیم د خپل کور نه بد حج د پاره نیت تلی دا سره روانه وي وميقات من يسكن بعد المواقيت وقبل مكه الحل او میقات د هغه چا چې اوسېږي بعد مواقیت نه ورستو د مکې نه مکه مطلب دا کنه میقات نه د نه اوسېږي د مکې مکرمه نه بهر اوسېږي نو بیا حل علاوه د ویل کې چې هغه حدود د حرم دي فهو يحرم من منزله نو دی به خپل کور نه به احرام تړي او من اي مكان شاء یلا هر دنه چې دی واړي د حدود حرم نه مخکې مطلب دا چې لګره خلکو خو وټري لا وټل نه به په 8 تاریخ باندې نیت بتړي دا وس ان شاء الله مکمل تفصیل وایو د حج طریقه او دا ټول خبره تر دا وکړو ارکان الحج للحج ركنان فقط ارکان مطلب دا چې ذکر تا په حج کوونه کړو سره سره ناړو حج کیږي وکړه د په حج کوونه کړل سره د حج کیږي نمبر 1 الوقوف بارض عرفه یو به عرفه پس مکه باندې وقوف کول من زوال اليوم التاسع دا نهم ذل حجینا نهم ذل حجینا د زوال نورسو الى فجر يوم النحر يوم النحر بساره پوره ويتحقق الوقوف المفروض او محققي با فرض وقوف بعرفه بعرفه بوقوف لحظه او یو ساعت په درېدو باندې بین هذين الوقتين دې په وختونو باندې مطلب دا چې د 9 تاریخ نواله د 10 سهار پورې چې لکه څومره وخت په دې کې تلک ساعت لا عرفات میدان ته لاړلې مستغفر ادا شول کلک ساعت لم د عرفات میدان ته لاړلې نو فرض دي شوی نمبر 2 الطواف حول الكعبه 7 اشواط لکعبینا غیر چاپیره و چکرې لګول بعد الوقوف بعرفه عرفه الوقوف د ورستو په نو تاریخ باندې کړه وقوف عرفه وکړه ناغه نو ورستو قرباني وکي حوسر به وکړي او بیا په طواف زیارت کې دا طواف زیارت فرض دی او سما هذا طواف زیارت او دې طواف زیارت وي او طواف الافاضه ايضا او طواف افاضه ورته وي افاضه معنا رخصتي واپس کېدل نو دا هم د واپس کېدو دغه نو دې بدا بکې جی نو په حج کې دوه رکنونه دي ها واجبات الحج د حج واجبات یعنی کوم کارونه په حج کې واجب دي انشاء الاحرام من الميقات واجبات الحج كثيره وواجبات د حج ډیر دي او صدا غینه دي انشاء الاحرام من الميقات د احرام د میقات نه احرام تړل د میقات نه احرام تړل نمبر 2 الوقوف بمزدلفه ولو ساعه وقوف بمزدلفه کول اگر کله ساعت پوری نه مزدلفه د وکړه دي ان شاء الله ورته طریقه وایو نو په مزدلفه ته وقوف کول اگر کله ساعت پوری نه او وقته او وقت د من صلاه من بعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس في يوم العاشر دا په 10 تاریخ باندې دا سحر نه واغله او طلوع الشمس پوری دا وقوف په مزدلفه کې بګه ايقاع طواف زيارت في ايام النحر کول په ایام النحر کې طواف زیارت یعنی ایام النحر هغه ته دغه په کوم کې قرباني شي په کوم ورځ کې لکه 10 تاریخ شو 11 شو 12 شو نو بده قرباني صحیح ده نو بده 3 ورځې کې طواف زیارت کول نمبر 4 السعي بين الصفا والمروه 7 مرات دا صفا مروه په منځ کې او چکرې لګول دا هم واجب دي وابتداء السعي من الصفا وانتهاء الى المروه او د سعی شروع بغیر صفانه او انتها به په کوم ځای باندې په مروه باندې طواف الصدر لغیر اهل مکه دا طواف د واپسې د غیر اهل مکه نه مطلب د مکه مکرمه نه چې کم خلک د مکه مکرمه نه دي او د مکه مکرمه نه راځي نو اخره به کم طواف کې طواف الوداع ورته ملګي طواف الصدر ورته ملګي وي سما طواف الوداع ايضا
نمبر 6 ايصلي ركعتين عقب كل طواف، د هر طواف نور سدود برکات ادا کول دا هم واجب دي. نمبر 7 رمي الجمار ثلاثي في ايام النحر، ايام النحر کې درې کانو وشتل، یعنی درې پیری شیطانان وشتل، درې پیری شیطانان وشتل دا هم چې د سری واجب دي. نمبر 8 الحلق، حلق والحلق معنا سره سرخ رل، سرخ او التقصير یا سرخ ورکوټه کول نه کول فی الحرام په حرم کې او فی ایام النهر او په ایام النهر کې بدغه قربانې په ورځو کې سرخ رل یا سر ورکوټه کول. الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر على الطواف والسعي، د طواف او د سعي په حالت کې با او د سره د جوړي ورکوټه او د سم جوړي او لوی او د سم جوړي نو دا هم واجب دي. ترک المحظورات او پر خودل محظورات کلبس المقیت لکه ګندل شوی کپڑے اغوستل شول، وستر الراس والوجه سر او مخ پټول، وقتل الصيد او ښکار قتلول، والرفث تجماع خبرې کول، والفسوق او دا ناکار خبرې کول کنزل ویل کول، والجدال او جګړه کول. نو دا ټول کارونه چې دین دا سری دا واجب دي. کستان او رکن پاتې شو کنه رکن نو په دې رکن پاتې کېدو باندې ستاره سره حج لري شوی دوه ارکان دی بګي، یو طواف زیارت ته او بل څه شری وقوف بالعرفه او دا نور لسونه چې دا واجب دي. په دې کې یو پرې کوم پتا باندې دم لازميږي، دم څه شری رستو را روان دي. سنن الحج د حج سنتونه په حج کې سنت کم دي. فی الحج سنن كثيره ډېر سنت دي پکې، منها یو درې دار الغسل او الوضوء عند الاحرام، احرام کله تړي احرام کله اجنیت کې نو تا اول غسل کول یا او دس کول دا سنت دي. نمبر 2 لبس ازارین ورداء جدیدین، نوې صادر او نوې ازار اچول، او غسیلین ابيضین یا چې سپین وي خو چې انزل شوی. نمبر 2 نمبر 3 ايصلي ركعتين بعد نيه الاحرام، د احرام د نیت نو ورستو د رکعاتونه کول، د احرام د نیت نو ورستو د رکعاتونه کول، یعنی مطلب دا کله د حج نیت وکړو نو بیا به د رکعات د چې دا وږي دا هم سنت دي. اي يكثر من التلبيه، تلبيه ډېر ویل، تلبيه و به څنګه کنه څه ته وایي طواف القدوم لغیر اهل مکه دا د اهل مکه نه علاوه د نور خلکو د لپاره طواف قدوم. طواف قدوم یعنی درا چې څنګه مکه مکرمه لاړ شي یو طواف کې د طواف قدوم وي. اي يكثر من الطواف مدته اقامته في مکه، په مکه مکرمه پر اقامت پر دوران کې با طواف زیات کول. الاستباع، استباع څه ته وایي؟ استباع دي ته وایي کنه چې کله لګا طواف شروع کې نو دا غینه مکه دا صادر نه دا به د ګس طرف نه بده شي لاندې به کې دا ګس لاس خلاف کې دا به چې په یوګه باندې بیا راوړل دس د استباع وایي. لیدلې دي کنه وای ايجعل قبل شروعه چې وبګر د کېدل مکه د شروع نه په طواف کې یعنی په طواف چې کله شروع کې دا غینه مکه طرف ردائه وبجه هغه د صادر یو طرف تحت ابطه او یمنا لاندې د خپل خی ډډینا دا خی طرفنا، ويلقي طرفه الاخر على عاتقه الايسر او دا غي بل طرف براوړې په خپل غسو وګماندې راغه پوښوي. الرمل في الطواف، په طواف کې رمل کول، رمل څه ته ویل کېږي؟ رمل لکه پهلواني کول، نږدې قدمونه غسل منډه وهل. و ايمشيا چتللی مع تقارب الخطا، د نږدې قدمونه غسل نه قدمونه به نږدې غلي منډه وي. وهز الكتفين او كتفين او خوزول دري اوغو في الاشواط ثلاثه الاول بلا ولدريو دغه کې اشواط کې شوط چې دا طواف و اشواطي یو ته بدلچ نه یو طرف تاو شوي نه ته یو شوط وي نه اولي دري کې درې کنه پهلواني کول. پهلواني دا چې لکه کله مکه مکرمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام راغله ناغي دا خبر اورل چې صحابه کرام او پیغمبر سلام نعوذ بالله دا یسرب غتبو دو کمزوري کړی دي نو پیغمبر سلام وی چې دوی ته دا صادر چې نه دا بل کلاندې بګي اوګه بخاره کوي او د رسول باندې او پهلواني به کوئی مطلب نږدې قدمونه وګي بخوځوي چې خلکو ته پته ولګي چې دا لکه برابر دي. الهر ولت فی السعی، سعی کی تادی کول وا یسرع فی المشي، دا تادی کول پتلو کې فوق الرمل په رمل د لمل نه لګل پاسه مطلب ډیر بل بین المیلین الاخضرین په میلین اخضرین دواشنا هغه زمانه کې ولګا دا او کوم وشنه لایټونه لګیدې دي نو هغه میلین اخضرین کې پای کې لګمنډ وهل پوښوي د سړو د بار پای کې منډه دا لکه کله چې حضرت
بی بی هاجره حضرت اسماعیل علیه السلام لا ال دګي غوډه د بیت الله شریف په خوا کې نو دا بلکه صفا غرد بوخته چې څوک ګورم چې وبشتره کنيشتره دا غینه براله نو دا مینن اخزرین چې اوس په کوم ځای کې دي نو دا لوګټي خته زو نو بدی کې به منډه کړل بیا به مروه ته وختله الله به خلق وکړو فما خبردارات لنا نو چې دا زیاته برار سره نو منډه به واله دا منډه وهل چې د سری دا سنت دي او بیا چې کله وي هغه ماشوم چې دا چپ شو هغه سره یې رااله چې خدای خبر چې شرم خو کړو کسي وکړو چې رااله نو هغه اوبا د حضرت اسماعیل علیه السلام د قونه الله تعالی اوبا پیدا کړی نو دی هغه اوبو ته زم 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 ودرېګا دی اوبو ته نو دا اوبو ته ما زم زم ویلګي استلام الحجر الاسود حجر اسود خلول ها استلام يعني لا اسود او تدول او تقبيل خلول وتقبيل عند نهايه كل شوطين دهار چکر په اخیره کې به حجر اسود خلول لکه پوښو به معنی یا استلام کول استلام دي ته وایي چې لاسونه ورته چته لاسونه بل المبيت بمنى في ايام النحر ايام النحر کې په مینا کې شپه تیرول او هدي المفرد بالحج کم غشي یوازې د حج اراده کړی د حج مفرد والا لپاره قرباني کول حج مفرد رست وایو حج قران حج متمتع حج افراد محظورات الحج یعنی کم کارونه په حج کې ممنوع دي الامور الاتيه لا رتلون کې کارونه لا تجوز للمحرم جائز دي د محرم لپاره يلزمه اجتنابها لازم دي د دې ځان ساتل لالا يكون الحج ناقصا د دې لپاره چې حج شي ناقص نشي او فاسد النعمات نشي نمبر 1 الجماع ودواعيه جماع یا دغه دواعي جماع یا دواعي څه ته ویل کېږي کوم قانون دی جماع نه مخ کولای کېږي لکه خزق کوله ولو دغه سره نور ټوکه ټقاري کول نو دا جرنده په دې باندې حج خرابېږي ارتکاب فعل محرم دا شان حرام کارونه کول په دې باندې هم دا حج لپاره ممنوع دي المشاتمه او المخاصمه یو بل د کنزل ویل کول یو بل سره جګړه کول دا جرنده هم دا حج لپاره ممنوع دي استعمال الطيب دا خوشبوئی استعمال کول دا هم مکروه دغه ممنوع دي خادم بل وی قلم الظفر نکونه کټ کول دا هم د حج ممنوعات دي لبس ثيابه المخيطه للرجل د سړی لپاره ګندلې شوی کپڑے اغوستل دا هم ممنوع دي کل قمیص لکه قمیص اغوستل شول والسروال پرتوګ اغوستل شول والجبه یا جبه اغوستل شول والخوف یا موزه په خو کول شول دا ټول کارونه چې دا سړی د لپاره چې دا صحیح نه دي او خزه چې دا کولای شي تغذيه الراس سر پټول او الوجه یا مخ پټول باي ساتر معتاد جام دور باندې باندې خلق ځان پټای د باندې باندې ځان پټول ستر المراه ووجهها ويديها د خځه خپل لاسونه خپل مخ پټول دا هم ممنوع دي ازاله شعر الراس د سر نه وختل لري کول او اللحيه یا ګیره لري کول او الابط یا د ترخ وختل لري کول او العانه یا د ناف د نوم نه لاندې کوم وختري شرمګان غیر چپیرنده لري کول په دې باندې هم حج نه ممنوع کیږي دهن الشعر او البدن بدن غړول یا وخت غړول دا ته په دې باندې حج ممنوع کیږي قطع شجر الحرم او قلع حشيش الحرم د حرم ونی وستل دا هم ممنوع دي او د حرم واقع وستل دا هم ممنوع دي قتل صيد البر الوحشي زناور کار کول د وحشي زناور کار کول دا هم مکروه دي ما ممنوع دي سواء کان معقولا او غیر معقول برابر خبره ده کداغه کار خړل کېږي او نه خړل کېږي او تا کارو کو دا وشوب کار نو وشوب کار کول هم دا سره ممنوع ده په دې باندې حج خرابېږي وسوي كيفيه اداء الحج د حج له ادا کولو طریقه د حج په چریګا دا په سورو کېږي په 15 ورځو کېږي 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 پی یا لسمه ته پاتې کېږي یا نه پاتې کېږي ستا خو 8 9 10 11 12 دی اول نه ورځ ته یوم الترویه وي 8 تاریخ ته سوي یوم الترویه زين 9 تاریخ ته وي یوم العرفه او دې درې ورځې لګي ایام النحر درې ورځې سوي لګي نو په 8 تاریخ باندې بده څه چلو گئی د 8 تاریخو د 8 تاریخ کارونه دادي چې د په 8 تاریخ باندې با دا وکی کا د په میقات کې د نه د خپل کور نه بعد وکی غسل وکي او دس وکي او ګندلشي کپڑے به وباسي او دوه رکعات وکي او نیت وکي لبیک اللهم لبیک دا ووي صحیح شولا دا یا تلبیه ووي او د هر مانځنه بعد دی با
تلبیه وای په اوچت ځای باندې کیږي یا کوزيږي دا به تلبیه وای د 8 تاریخ پورې په 8 تاریخ د ماخامه پورې بده دا کار بو کې یعنی بیت الله شریف ته بلټ شي او کله بیت الله شریف باندې سلام بو کې او طواف بو کې په دا ورځ باندې جانګي سره پاره نه جانګي مانګي به کې نشته جواب کې کم یو څه چې ګندل شي چې واغوسو حج نمات ته ګندل شي چې دا وراغو سره بار جانګي ګوندي نه راکو دی کې دا سره خلک دی چلته لري او به نشته من اراد الحج او څوک چې اراده وکړي د حج فليذهب الى مكه في اشهر الحج ندري مکه مکرمه د لار چې د حج په میاشتو کې فاذا وصل الى الميقات کله چې میقات ته ورسیږي او حاذا ويا د میقات سره برابر شي نو اغتسل سجل دی وکي په خپل باندې وای غسل دی وکي او توسع ایالي سو وکي ونزع ثيابه المخيطه غندل شي کپڑے دی وباسي سجل دی وکي ولبس ازارا ورداء او دیری یو صادر او یو ازار واغوندي وصلى ركعتين یو سوره کاده وکي ونول حج او د حج نیت وکي ولبى او سووي تلبيه بوي بقول پر خپل قول سره لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه والملك لك لا شريك لك واذا لبى پس کله چې د تلبيه وي فقد احرم نو د شو محرم شو دیسه شو وس بلې سي کوي فليجتنب كل محظور من محظورات الحج نو چې دا کم بار سيزونه محظورات د حج ویل شول ممنوع د حج کارونه نو درینه بدن ساتي نه کندلونه بدن ساتي د سر پټول نه بدن ساتي دا شان غندل شو کپړونه بدن ساتي وليكثر من التلبيه او دې به تلبيه ډېر ډېر وي عقيب الصلوات د ټول منځونو نه ورستو وكلما صعد مكانا عاليا کله چې دې اوچت ځای ته کېږي نو سبا کوي تلبيه وي او هبط مكانا منخفضا او کله چې یو چړای باندې په وخت دې باندې کوزيږي نو سبا وي تلبيه وي او لقي ركبا یا دې ملاقات وکړي دیو سورلې سره د قافلې سره نو ده بس سجل بقى تلبيه بوي او انتبه من النوم يا ده خوف نه راپاسې نو سجل بقى تلبيه بوي فاذا وصل مكه كرجل ورسد مكه ابتدأ بالمسجد الحرام ده ابتداء وقت المسجد الحرام فاذا راى البيت كرجل ولد بيت الحرام كبر الله اكبر ووي وهلل او لا اله الا الله ووي ثم ابتدأ بالحجر الاسود باب شروع كده حجر الاسود فاستقبله اغيد بمخامخشي مكبرا تكبير كونك ومهللا لا اله الا الله وينك واستلموا استلامه استلام اغيد بسلامه وقبل ان قدر على ذلك او کچری دې قدرت لري نو حجر اسود بخپل کی او کا اوس په دې زمانه کې تلاړي د حج د مکتوب د جنازه کوي ملکې دی بیا الله والا استلمه بالاشاره او کله چې نوي نو اشاره دی وکي په لاس سره ثم اخذ عن يمين الحجر الاسود بیا د حجر اسود بخپل خې طرف ته وګي مطلب غس طرف ته ودا حجر اسود دی به حجر اسود نه خې طرف ته بشي وطواف او دیبا طواف شروع کی د بیت الله شریف نه 7 اشواط سوچ کری بلغی وچ کری يرمل في الاشواط ثلاثه الاولى شپلال درو چکرو کې با رمل بکای رمل دغه پهلوانی ته وي ويمشي في باقي الاشواط بسكينه ووقار او باقي چکرو کې بعد په خپل اطمینان سره په خپل وقار سره بګرځي ويجعل طوافه من وراء الحتيم او دې چې طواف کوي نو د حتیم نه با ورستو کوي مطلب هغه حتیم ته بدل نه کیږي نو حتیم پیژنې کنه بل لچ دی خو چې د څه ډړه غونډه ها كلما مر بالحجر الاسود استلوه کله چې په حجر الاسود باندې دیږي نو سلام ورته لاس ورته چي ويختم الطواف بالاستلام وختمه هم طواف په استلام سره کله چې طواف وکړو نو ثم يصلي ركعتين بیا بس چلوږي 2 رکعات وږي او هذا الطواف يسمى طواف القدوم او دا طواف تسنوي طواف القدوم هو سنت دا طواف سره سنت نا بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر وای ثم يذهب الى صفا بیا بللار شي صدا صفاتا فيصعد عليه فصفا ډیرکې ته وکړي ويستقبل القبلة او سجل به قبله د مکه ويكبر الله اکبر وای ويهلل لا اله الا الله بين درهم کلمه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام باندې با درود شریف وای ويدعو الله تعالى او سجل بقى دعاء بغواړي ثم ينزل متوجها الى المروه بیا بلې لاړ شي او متوجه بشي مروه ته فيصعد عليها المروه غرته بوکيږي د مروه غرته چې کړه دی وخت نو يفعل كويبا
ويفعل کوي کما فعل الصفا لك څنګه چې د په صفا باندې کړو یعنی سبحان الله ویل الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر درود شریف دعاګانې دا وایي فقط تم شوط واحد دی یو چکر پوره کو د صفانه مروه پورې یو چکر شو د مروانه د صفا پورې درې شول پوه شوې بعضې پکې لالاګانې نو هره صفانه مروه او د مروانه صفا وایي یو شو بیا صفانه مروه د مروانه صفا وایي دوه شول نو ځان لړو شي نه د سوال صفاغت په یو کې حساب ثم يعود الى صفا بیا ولرشي صفا دا ومن الى المروه هكذا يتم 7 مرات د بو به پورګي يسرع في المشي او د بتللو کې به تیزی بکې فوق الرمل د رمل نه پاسه بین الميلين اقدرن د بیلین اقدرن په مینس کې في كل شوط په هر یو چکر کې من اشواط السبع د دې وو چکرونه فاذا كان اليوم الثامن من ذي الحجه دا اوس کله مخکې لکتل لکه دا د عمره شولا او کنا دغه ورځو د دې کله د یوم الحج دا یوم الترویه پوری بدای یوم الترویه کوم ورځ ته وای نو په دا ور باندې بلې چل کوي فاذا كان اليوم الثامن كله چې اتم ورځ من ذي الحجه صلى الفجر بمكه د مکه مکرمه به کم یوم جوګي د سهار وخرج الى منى او دغه دنه بلار چې چرته منى تواقع ویل د قیام کوي وبعد فيها تلك الليله او د اتم تاریخ د شپه دا په کوم ځای کې تیرېږي په مینا کې وبعد طلوع الشمس يوم التاسع او چې کله بیا د نهمې ورځې دغه وشو لکنه نور راوغتو نو دغه ورځ ته ویل کېږي نو ذی الحجه د یوم العرفه څور دوی نو په نو تاریخ باندې باندې لاړ شي عرفه ته په 8 تاریخ باندې سار مونږ کو نو چرته بلاړ شي مینا ته په مینا کې بشپتی رکی په 9 تاریخ باندې با چې سار مونږ کو مر راوغتو د دې نه بچرته لاړ شي عرفه ته بلاړ شي چرته بلاړ شي عرفات ته او په عرفات کې بعد هیڅ چل کوي نو دعاګانې بغواړي درود شریف وای دعاګانې او دا جړه پر یاد بکې د ماسپخین او د ماجګری مونږ با په یو ټیم کوږي د ماسپخین په ټیم کې با د ماسپخین او د ماجګر مونږ کې امام به خطبه وای د خطبې نه بعد د حج احکامات او د پکوي دغه ټوله ورځ به دغه لګیتی رکی بیا چې کله نور پریوزي نو دغه ځای نه به روان شي او مزدلفه ته براشي صدا براشي د مزدلفه کې به د ماقام د ماسختن مونږ کوي د ماقام د ماسختن مونږ به کوم ځای کوي په مزدلفه کې بشپتی رکی او بیا ول سهار ماره دا بلټ مینا ته اوس بیا مخ ګوره بیا وبعد طلوع الشمس اليوم التاسع او په نهم تاریخ باندې د سهار انور راختون ورستو چې هغه ته معرفه وي ان د قلم مینا الى عرفات لاړ بشیلې مینا نه چرته عرفات ووقف فيها مكبرا او دې به ودري کې پای کې نه وقوف کوي الله اکبر بوي محللا سبوي لا اله الا الله ومصليا على النبي او درود شریف په نبی عليه السلام باندې داعي نو سبا کوي دعا وغواړي وبعد الزوال یو چې کله زوال شو کنه یعنی مطلب دا چې 12 بجو ټیم شو نو صلی الامام بالناس امام خلق لمون بږي الظهر والعصر د ماسپخین او د ماجیګر په وخت الظهر په د ماسپخین په ټیم کې باذان و اقامتین په یو اذان او په دوه اقامتون سره ويستمر في وقوفه بعرفه او دی به همیشي پر خپل وقوف په عرفه کې الى غروب الشمس د نور د پریوتو پورې ثم يعود في طريقه الى مکه بیا به راو په چې خپل لار کې مکه ته وينزل بالمزدلفه او دی به شپه رګي کوز بشي په کم دیږي په مزدلفه کې ويبيت ليله النحر فيها او د اختر د شپه په کم دیږي تیرږي په مزدلفه کې په کم دیږي به تیرږي په مزدلفه کې به تیرې کړه لاول ورسېدو لاول به ماقام او خدن منځ وکي ويصلي الامام بالناس امام بخلق له منځ وکي المغرب والعشاء د ماقام او د مسخدن په وخت العشاء د مسخدن په وخت به اذان او اقامت لکه پوه شو ویلې باندې بیا چې کله لسم تاریخ شو کنه نو لسم تاریخ د سورج وی د حج د اختر ورځ کنه د اختر په باندې بده سلو کار کوي سو کار وکي سلو کار وکي اول بل ټول نمک کې دی بلات شي دغه یو شیطان بوولي سجل بوږي یو شیطان بوولي تلبیه به ختم کی دا غینه بعد بیا ذبح وکي بیا د ذبح نه بعد بدریم کار با سر با وخري او سلورم کار ته وفي زیارت وکي پوه شو باندې نو لسم اورز کې بسو کار دی کوي سلور کار وکي سو کار وکي سلور کار
ويبيت ليله النحر فيها او شپنا اختر په مزدلفه کې دیږي ويصلي الامام بن داود شو کنه فاذا طلع الفجر في يوم العاشر کله چې د سحر را وخت د 15 تاریخ باندې او هو يوم النحر چې دا د څورز ده د قرباني ورځ ده نصلي الامام بالناس صلاه الفجر امام خلق لمونځ وکي د سارن بغلس په تیار کې ثم وقف الامام بیا ودرېږي امام او خلق بوزلي دعا بغواړي ثم رجع قبل طلوع الشمس بیا د انور راغوتم مخکې باندې راوځي فاذا وصل الى جمره العقبه کله چې ورته دی لو شیطان ته نرماها بسبع حسيات فهو غټو باندې واغولي ويقطع التلبيه مع اول حسات رماها او اولنی غټي چې دی ولي د تلبيه په ختم کې لبيك اللهم لبيك په ختم کې دویم کار ثم يذبح اذا شاء بیا بل ذبح وکي بیا دریم نمبر کار ثم تحلق راسه او يقصره بیا خپل سر وقره یا به ورکوټيږي ثم يذهب خلال ايام النحر ثلاثه الى مكه بیا بل لاړ شي بل درې ايام النحر پر درې ورځې کې مکه دا ليطوف طواف زيارت د پالچ طواف زیارت وکي ثم يعود الى منى بیا بل لاړ شي منى ته ولګي با شپته رګي یعنی قیام به الدکې په قیام بابا د په منى کې لکه پوه شو باندې ها نو 10 تاریخ تیر شو کنه اوس وباله 11 تاریخ ته نو با 11 تاریخ باندې چې کله شي زوال وشي یو شیطان به ولي سو شیطان به ولي یو شیطان به ولي دعا وکي او په بارا تاریخ باندې دی چې نه بیا دغه شو په بارا تاریخ باندې بیا زوال ورسو شیطان ولي بیا نه دغه خره کده نه دغه میدان راځي جو راځي دی خپل بلډینګ ته د راشي او کنه دی لسم ورځې د پاتې شو نو بیا به د لسم ورځې باندې شیطان ولي هغه پوه شو باندې واذا زالت الشمس بعد کله چې زال شو نور یعنی زوال شو د نور من اليوم الحادي العاشر دا 11 تاریخ نه نو رمل جماره ثلاثه دریوانه شیطانان مولي په اول ورځ باندې یو شیطان وشته مشر شیطان وشته او په 11 12 باندې دریوانه شیطانان مولي يبتدئ بالجمره الاولى شروع بغي بلاولي شيطان سره التي تلي مسجد الخيف سره مسجد الخيف سره نزيده فيرميها بسبع حصيات وغتي بغولي يكبر عند رمي كل حصات ده هر غتي په وشتو کې بده الله اکبر بوي ثم يقف عند ده يقعد بودريږي ويدعو دعاء بغواړي ثم يرمي الجمره الوسطى بیا منځنه شیطان وي وبولي ويقف عندها او ده سره بودريږي قوتا ثم يرمي الجمره العقبه بیا غټ شیطان ولي لوی اخرنه ولا يقف عندها ده سره بنودري لکه پوه شوي نو 11 تاریخ د بده شیطان وشتو کې 13 کله چې درې وړ شیطانان بولي فاذا زالت الشمس من اليوم الثاني عشر بیا چې کله انور زایل شو د 12 تاریخ نه نو رمل جماره ثلاثه درې شیطانان بولي مثل ما فعل بالامس لکه څنګه چې پرون وشي وفي ايام رمي او د وشتلو شیطانانو وشتلو په ورځو کې با د بشپه تیرې په مینا کې ثم يسير الى مكه بیا بل لارشي مکه ته وينزل بالمحصب او بمحصب کې محصب د مکه او مینا په منځ کې یو ځای بنو هاشم سره الله خلکو بایکاټ کړو نو باغ ځای کې بلګو درېږي ثم يدخل مکه ته بیا داخل شي مکه مکرمه ده يطوف بالبيت چې طواف کوي د بیت الله شریف نه 7 اشواط و چکرې بولګي سو چکرې بولګي و چکرې بولګي بلا رمل ولا سعي بغیر د رمي او د سعينا مطلب پدې کې بل رمل به بګونه کوي او سعي به بګونه کوي منډي منډي بګنه وي وهذا الطواف يسمى طواف الوداع او دا طواف ته طواف د رخصتي وي ويسمى طواف الصدر ايضا دي طواف الصدر وي ويصلي بعد الطواف ركعتين بیا به هر دو طواف نور سو بد رکعتونه بکي ثم ياتي زمزم بیا براشد زمزم تا فيشرب من مائها قائما او داغه او په ولاړه باندې وسکي ثم ياتي الملتزم بیا ملتزم ترشي ملتزم د بیت الله شریف او د پمنس کې دغه ځای دروازې پمنس کې ويتضرع الى الله تعالى او دیوا عاجزی بکای الله تعالی ته ويدعو بما شاء دعاګانې بغوړي سجده غوړي واذا اراد العود الى اهله کله چې د اراده وکړي در پسې خپل کوړ دا يمبغي له پکار دل دادي ان يتصرف جده واپس شي باقيا جړېدونکې متحسرا او د افسوس کوونکی وي على فراق البيت د بیت الله شریف نه واپس کېدو باندې یعنی بیت الله شریف نه واپس کېدو باندې سوي خفوي خفا بس نه